یو کس وایي چې یو کس چا سره پیسې امانت کېښوي او دا پیسې او دا نوټونه په خپله استعمال کړي او چې کله هغه کس رالو چې چا ورسره پیسې امانت کړې وي، زید مثلا، هغه ته خپلې پیسې غواړي او دی د هغې په ځای کې نور نوټونه ورکړي، د هغه نوټونه استعمال کړي دي، نو دا جایز ده او که نه؟ نو دا معامله ماته ټیک نه ښکاري، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه، بخاری شریف کې حدیث دی، هغه باندې ډېر قرضونه به زوی ته وصیت کړو عبدالله ابن زبیر ته چې زما دا قرضونه ادا کا، خو که زما دا مال نه پوره کېږي قرضونه پې ډېر زیات وو، 22 لاک پې باندې قرض و هغه زمانه کې، 22 لکه، او هغه زمانه کې د روپۍ نه وه، دا خو سپکه ده، درهم و. وایي چې بیا نه ادا کېږي نو بیا زما د قام قبیلې نه وغواړه او د الله جل شانو نه وغواړه، قام قبیله نه، الله پاک نه وغواړه، زما مولا ته ووایه چې ای د زبیر مولا، د زبیر دا قرض پوره کړه. عبدالله ابن زبیر صاحب وایي چې زه حیران وم چې زبیر مولا څوک دی، الله یې یادولو. بهرحال د دې قرض د ډیروالي وجه په هغه حدیث کې ذکر ده چې حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه به چې چا به د څخه امانت راوړو چې دا امانت کا، نو بیا به ده ورته وایي چې امانت نشم کېښوی، قرض یې راکه، قرض یې کېښوی شم، بیا به هغه کس ورته وایي چې ټیک ته قرض ده. او امانت او قرض کې فرق څه دی؟ د اصل کې حضرت زبیر رضی الله عنه هغه سړي ته فایده برسوله. امانت که چرې تا سره چا کېښو او تا پوره حفاظت کولو، خو اوشوه آفات رالل آسمانی ارضی، د ځمکې نه اسمان نه، یا غله رالل، شکمار رالل، ډاکوان رالل، هغه پیسې چې تا سره امانت وې ستا مال هم لاړو، د هغه چې د چا مال و هغه هم لاړو، اوس تا سره د هغه نه کېږي، تا نه هغه نشي اخیستی ځکه چې امانت او امانت لاړو. ها که چېرې تا په خپله ځای کړی استهلاک په صورت کې، نو بیا هغه چې کوم دی نو هغه یې تا پورې کېږي. نو حضرت زبیر رضی الله عنه د دې خاطره که چېرې دا زمانه ضایع شو، پته خو لګي نه، جهادونه بو، جنګونه بو، نو بیا خو د دې سړي مانه نه رسي، نو بیا به ورته وایي چې قرض یې راکړه چې ستا پیسې زمانه پوره رسي، بیا به هغه پیسې استعمال کړي چې قرض به یې واخیستې. زما مطلب دا دی چې یو سړی تا سره یو شی امانت کې، نو اوس به د هغه د هغې امانت غوټې خیال ساتي، هغه به محفوظ کړي چې بنده یې درکړه، بنده به دغسې ځان سره محفوظ کړي، ګورې به یې نه، هغه خو له لګول پرېږده، قرض چې دې واخیستل هغه ته تصرف کې لګولی شي، د هغې په ځای باندې بیا ورکړي، هغې نه فایده اخیستلي، او امانت چې کوم نه دا پردی مال حفاظت کولی. که چېرې ته حفاظت نشي کولی نو هغه ته صفا ووایه چې وروره زه ستا د دې مال حفاظت نشم کولی.